أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو ونساء عفو وأمر بالعرف أمر كوا بالعرم فنكي سرا وأعرض عن الجاهلين مخواړوته عن الجاهلين د جاهلاننا خذ العفو عفو ونساء عفو نیول مجاز ده د قبولنا چې عفو قبلوا او خذ العفو دا مطلب ده د رضانا چې په عفو باندې رضا کېږي وإما ينزغنك كچرتراو باسيستان وإما ينزغنك كچرتراو باسيستان من الشيطان نزغ سوسوسة فاستعذ بالله نتپنا وڑا پا اللہ بندی بے شک اللہ تعالی سمیع اوردن کے دے علیم دے نزغ انزاغ داخل اول دا ستندا یا طرف د امسا په پوستکی کې دیته وي مراد د دینه وسوسه ده که چرته شیطان ستانه څه وسوسه راوباسي نزغ راایستل راوباسي ستانه وسوسه نو ته څه وکړه فاستعذ بالله ته پناه غواړه په الله باندې بېشک الله تعالی اورېدونکی دی علیم دی ان الذين بشکا خلق اتقوا چیرې دلیو هغو تقوا اختیار کړی هغو اذا کله مسهم الطائف چې ورسي هغو ته طائف وسوسه ګرځېدونکي د شیطان نه تذکرون یادوي هغو څه شي یادوي هغه چې الله پې امر کړلی هغه یادوي فاذا هم نو ناڅاپه هغو مبصرون لیدونکي وي تذکروا ما امر الله بی و اخوانهم ورونه د شیطانانو یمدونهم مهلت ورکوي دیش دا شیطانان دی ورونو خپل په لغی په ګمراهۍ کې ثم پس لا یخسرون بیا نه کمی بندیږي هغو نه منې کېږي هغو د ګمراهۍ نه وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ کلا چې تراتلونه کې هغو ته بآیاتٍ په معجزه باندې قالوا وی هغو لولا اجتبیتها ولې ته نه جوړی دې معجزې لره قل ته ورته وایه انما بېشکه اتبع زه تابعداري کوم ما د هغه شي یوحا الیه چې وحی کولی شي ما ته من ربي د رفلنا هذا دا قرآن بصائر ذریعہ د بصیرت من ربکم د رب ستاسونا بصائر ذریعہ د بصیرتونو دا د رب ستاسونا و هدن و هدایت دی و رحمت دی لقوم د پاره د قوم هغه قوم یؤمنون چې ایمان راوړي و هذا دا قرآن بصائر بصیرت دی لیدونکی دی د رب ستاسونا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ کله چې ولوستلی شي قرآن فاستمعوا له نو تاسو غوږ کېږئ دې قرآن ته وانصتوا او خاموش شئ لعلکم ترحمون شاید چې په تاسو باندې به رحم وکړی شي واذکر ربک یادوه ته رب خپل په نفسک په نفس خپل کې تضرعا په عاجزۍ سره وخفیه وخیفة او په خوف سه په یره سه ودون الجهر او نه په جهر سه د وینا نه یادوه رب خپل بالغدو په سبا کې والاسال او په بیګا کې ولا تکن ته مه کېږه من الغافلین د غافلانو نه وإذا قرئ القرآن کله چې لوستلی شي قرآن فاستمعوا دو الفاظ یو فاسمعوا نو بیا تاسو واورئ دویم لفظ دی فاستمعوا چې تاسو غوږ هغې ته متوجه کړئ
نو قرآن چې کله لوستلی شي نو تاسو غوږ هغې ته متوجه کیدئ وانصتو او تاسو چپ کینئ. دا آیات د احنافو دلیل دی چې منځ با جماعت کې با امام قرأت وی مقتدی با خاموشه چپ ولاړ. او احادیث هم په دې سلسله کې ډېر راغلي. قرأ رجل قرأت کا یو سړي د رسول الله علیه السلام نه وروسته په مانځه کې قرأت کا. فنزلت نو دا آیات نازل شو. نو دا آیات نازل شوه په څه کې دی؟ په مانځه کې دی. او په دې باندې اجماع دا چېرې دا آیات نازل شوی دی په مانځه کې. اوس په دې آیات په دې باندې ځینې خلک اعتراض کوي چې فاستمعوا معنا استماع هغه وخت کې چې کله جهري منځي نو چې امام قرائت په جهر باندې وایي نو فاستمعوا تاسو ورته غوږ کېږئ وانصتو او چپ شئ. خو که امام سري منځ کاو نو په هغه کې به ته بیا چپ کېږي نه سورت فاتحه به. موږ د هغې نه جواب کوو چې دلته لفظ فاسمعو نه دی ویلی چې تاسو واورئ، استماع ویله او استماع یو شي ته غوږ مایل کول. نو لہذا چې کله قرآن لوستلی شي او لفظ د قرئه ویلی دی، قرئه جهر دی او که په پټه باندې هغه ته هم قرأت وایي، که په جهر باندې هغه هم قرأت دی، نو هغې ته فاستمعو یعنې تاسو هغې ته غوږ مایل کوئ. وانصتو او چپ کینا چپ شو. دلته دو الفاظ ویلی، یو استماع ده یو انصات ده. نو چې جاهري منځو نو پاکي فاستمعو لہذا هغې ته غوږ ور وګرځوه. او چې کله سري منځو وانصتو نو چپ ودرېږه. نو د دواړه آیاتونو نه معلوم د دوانو جملو نه معلومه شوه چېرې مقتدي به سورت فاتحه یا قرائت نه کوي. په دې ځای کې که زموږ سره یو حدیث راسره امام احمد بن منیع ذکر کړی. هغه وایي قال اخبرنا اسحاق ازرق قال حدثنا سفيان وشريك قال حدثنا موسى بن ابي عائشه عن عبد الله بن شداد عن جابر رضي الله تعالى عنه من كان له امام فقراءة الامام له قراءة. په دې ځای کې احمد بن منیع لوی حافظ دی، هغه روایت کوي. هغه وایي چې ما ته حدیث بیان کړلی اسحاق ازرق د صحیحینو د بخاري او د مسلم راوي دي. هغه قال ویلی حدثنا ما ته حدیث بیان کړلی سفیان او شریک. سفیان نه مراد سفیان ثوری دی، د سیاست او مشهور ثقه راوي دی او بیا ورسره شریک هم روایت کړلی. هغه حدثنا ما ته موږ ته حدیث بیان کړی دی موسی بن ابي عائشه. موسی بن ابي عائشه دا د بخاري او د مسلم راوي دی. هغه روایت کوي عن عبدالله بن شداد. په عبدالله بن شداد کې اختلاف ده چې دا صحابي دی که نه دی. بعضې وایي چې صحابي دی، د بخاري مشهور راوي دی.
هغه روایت کوي د جابر رضی الله تعالی عنہ چې هغه صحابي دی جابر رضی الله تعالی عنہ وایي من کان رسول الله علیه السلام وفرمایل من کان له امام هغه څوک چې هغه لپاره امام نو قرائت د امام د مقتدی لپاره دی چې د امام قرائت د چا لپاره شو د مقتدی نو لہذا د دې نه ټوله خبره حل شو ته که اوس دا آیات حدیث پیش کې لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب نشته من هغه چاله چې فاتحة الکتاب ونه وایو نو په دې کې مقتدی داخل نه دی ولې چې لا صلاة لمن هغه چا لم یقرأ چې قرأت یې نه کړې د فاتحة الکتاب چې قرأت د فاتحة الکتاب یې نه کړې نو د هغه لپاره نشته نو مقتدی که قرأت هم نه کوي نو رسول الله علیه السلام ویل چې د امام قرأت د مقتدی لپاره دی نو چې د امام قرأت د مقتدی لپاره شو ته په نفي کې داخل نشو چې لا صلاة لمن لم یقرأ چې قرأت نه کړي او نه دا حدیث لا صلاة الا بالفاتحة چې نشته مونږ مګر فاتحه سره ځکه چې مقتدی که دا اسم ولاړ دی خو رسول الله علیه السلام څه ګرځولی په حکم د قرأت کې ځکه چې امام قرأت ته دی نو په دغه نفي کې مقتدی داخل نشو او ما ورته دا حدیث راویان ذکر کړ چې را حدیث په هغه راویانو سره راغلی چې کوم د بخاري او د مسلم جابر بن عبدالله رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی جابر بن عبداللہ صلی رجول یو سڑی منزکاو خلفو در رسول علیہ السلام نورستا یقرأ رسول علیہ السلام بقرأت کاو یقرأ آغا سڑی بقرأت کاو نبی علیہ السلام منزکاو او یو سړی د هغه نه وروسته قرأت کوه فجعل الرجل شروع کړی و بل سړي من اصحاب النبي علیه السلام د اصحابو د نبي صلی الله علیه وسلم ینهاه هغه منې کاو د قرأت نه په منځ کې فلما کله انصرف سړی راوګرځي سړی اقبل علیه الرجل دا بل سړی باندې متوجه شو هغه ورته ویل اتنهانی ای ته ما منې کې د قرأت نه د رسول علیه السلام نه وروسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم قرأت خو ته ما منې کې فتنازع نو دواړو په دې کې جګړه وکړه یو چې قرأت وایه او بل چې زه نه ویم یو چې وایه او بل چې اصل جزیه ویم او دی بل بنی کاو حتی ذکر ذالکا چې دوانو ذکر که دا نبی علیہ السلام تا نو دا دی دوانو نبی علیہ السلام تا نو رسول علیہ السلام فرمایل من صلی خلف الامام چاچه من وکو د امام نو رستا نو قرائت د امام د در پارا قرائت ده چې د امام نه من رستا کاو د قرائت د امام دا غره پارا قرائت او پر روایت د ابو حنیفه امام ابو حنیفه کې چې دا و په ظهر کې یا په عصر کې د ظهر د عصر واقع ده علامه روح المانی ذکر کوي چې امام شعبی وایي ادرکت 70 بدریا كلهم يمنعون المقتدي عن القراءة خلف الامام امام شعبی وایي چې ما او یا بدری خلق بیا مونږ چې ټوله به منې کا مقتدي د قرائت خلف الامام چې د امام نه وروسته قرائت مه کوئ او بیا بدری مې بیا مونږ او د امام شعبی سره 500 صحابه کرامو سره ملاقات شوی امام مسلم حدیث ذکر کړی د ابو هریره هم دی د ابو موسی شری هم دی انما جعل الامام بشک ګرځول شوی د امام ګرځول شوی چې په دې پسې اقتدا کولی لیتم به چې په دې پسې اقتدا کول شي فاذا کبر فکبروا کله چې امام تکبیر وایو تاسو تکبیر وایي
و اذا قرأ کله چې امام قرأت کا او فانصتو نو تاسو خاموشه شئ. انصتو څه ته وایي؟ چپ شه، خاموش، چپ، انصات، چپ. نو چې امام کله قرأت کا او فانصتو نو چپ شه. دا حدیث امام مسلم ذکر کړی. پر رسول علیه السلام پسې ورستا قرأت ویلی کېده، هغه د مانځه نه راوګرځېده ورستا او ورته وایي خلقتم القرآن علی، تاسو په ما باندې قرآن خلقو، په ما باندې قرآن کې ګډوډیا پیدا کړه، په ما پسې ولې وروسته قرأت کوو؟ او په یو بل حدیث کې چې په نبي علیه السلام پسې وروسته قرأت کېده، رسول علیه السلام فرمایلی مالی انازع القرآن، څه وجه ده چې جګړه کولی شي زما سره به قرآن کې، زما سره به چې قرآن کې ولې جګړه کوي چې زه هم ویم او ته هم وې. نو چې په امام پسې وروسته قرأت کوې نو نبي علیه السلام هغه په خپل ځان پسې وروسته جګړه ګرځول. نو د دې دلایلو د وجې نه احناف ذکر کوي چې په امام پسې وروسته که سورت فاتحه د هغه قرآن او قرأت دی او که غیر سورت فاتحه او قرآن دی، په امام پسې وروسته قرأت ویل نشته، قرآن ویل نشته. امام وظیفه دا ده چې هغه به قرأت کوي او مقتدی به خاموش ودرېږي. واذکر ربک یاد وترفل فی نفسک، بنفسل کې دا د ذکر حکم دی. یاد دا ولرئ چې د ذکر نه امام ذکر نه قرآن مراد نه دی چې ته وې یادوه را خپل په نفس پل کې په عاجزۍ سره و خیپه او په یارې سره. نو د دې ذکر نه مراد قرآن مراد نه دی، د دې نه قرآن مراد نه دی، ذکر نه مراد نور ذکر مراد دی. دلیل په دې باندې را حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کئی کان علیہ السلام یذکر اللہ علی کل حال، نبی علیہ السلام با ذکر دا اللہ کا او پا ہر حال. نبی علیہ السلام بسی چل کاو ذکر دا اللہ بے کاو پا ہر حال. نو اس من جملہ دا حال نا کم حال لیتے سڑے جنوب شی دا حال ندے. نو پا دا حال کے اس سوک امت او جمهور دا نه وایي چې په حالت د جنابت کې هم نبی علیه السلام قرآن وی یذکر الله او د ذکر د قرآن وی، دا معنی جمهور نه کوي. نو په ذکر کې قرآن داخل نه دی. نو دارنګې دلته واذکر ربک یادوه ته رب خپل په نفس کې، دا حکم په مانځه کې نه دی چې په مانځه کې ته یادوه رب خپل په نفس کې او په مانځه کې دننه ته سورت فاتحه وایه، دا مطلب یې نه دی. ځکه چې دلته حکم په ذکر سره راغلی او حکم په ذکر سره راغلی او ما ورته ویل د قرآن حکم مخکې ذکر شو، اوس د عام اذکارو حکم ذکر کېږي چې ذکر کوه د خپل په نفس. بالغدو په بیګا کې والعصا، په سبا کې والعصا ما ذکر کې چې په سبا او بیګا کې اذکار وایه. دې مطلب دا دی ان الذين بشکا خلقوا عند ربك بنزد رب سجی لا استكبرون تکبر نه کوي هغه عن عبادته د عبادت د الله نه ويسبحونه تسبح ويغود الله او خاص الله لرا سجده کوي هغه سجده بیا وکړي. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. دا سورت انفال لے. دی سورت تا سورت بدرم وی. دا سورت مدنی سورت دے. البته دا آیات پدے کے مکر و اذ یمکر بک الذین کفروا وَيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ. دا آیاتنا مکی. دا دین علاوہ نور سورت مدنی دے.
د سورت انفال له سورت اعراف سره ربط داره چې د سورت اعراف په آخر کې وایي خذ العفو چې ونیسه عفو او په دې صورت کې ډېر د هغه افرادو د عفو نه دي د مامور به چې ونیسه عفو کوه په دې صورت کې ډېر مواقع موازی هغه د خذ العفو دي په دې صورت اعراف کې د انبیاء علیهم السلام واقعات ذکر شوي چې انبیاء ته ضررونه رسیدلی وو د خپل قومونو نه په دې صورت کې قصه د نبی علیه السلام دا د قوم خپل سا او هغه واقعه د بدر دا چې جنگ پکې راغی چې نبی علیه السلام د خپل قوم سره جنگ کړلی په صورت اعراف کې د آل د فرعون او د امثالو د هغو قصې ذکر شوي په دې صورت کې الله ذکر کوي کدأب آل فرعون والذین من قبلهم کفروا بآیات الله آل فرعون والذین من قبلهم کفروا هغه په هغه مخکې صورت کې ذکر شوي په دې صورت انفال کې ذکر کوي کدأب په شان د عادت هغه عادت د آل فرعون او د کافرانو په شان هغه خلک چې هغه کوپر کړی دی هغه کسان چې مخکې دی نو کوپر یې کړلی نو هغه مخکې کسان چې کوپر یې کړی آل فرعون د هغو بیان په دې مخکینی صورت اعراف کې ذکر شوی په صورت اعراف کې عظمت د شان د قرآن ذکر شوی دی وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا په دې ځای کې د قرآن دغه آیات د قرآن سره متعلق دی صورت انفال کې الله ذکر کوي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ هغه مضمون چې وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قالوا لولا هغه مضمون په صورت انفال کې ذکر شو په صورت ان الذين عند ربك لا يستكبرون په صورت اعراف په آخر کې وایي چې بېشکه هغه خلک چې په نزد د رب ستا دی چې فرشتې دي هغه تکبر نه کوي مومنان فرشته هغه تکبر نه کوي یو دویم په صورت اعراف کې ذکر شو چې کله قرآن لوستلی شي نو تاسو ورته غوږ دی وانصتو او چپ شئ شاید چې په تاسو باندې به رحم وکړی شي دا ذکر شو نو په دې اذا پسته مې وانصتو کې خطاب چاته دی مؤمنانو ته ځکه چې مکلف د فروع مؤمنان دي کافر ته امر نه دی نو چې په دغه پسته مې وانصتو کې خطاب مؤمنانو ته الله جل شانو د دې صورت په اول کې د مؤمنانو صفات ذکر کړلی چې انما المؤمنون الذين اذا ذکر الله وجلت قلوبهم علامه سیوطی ذکر کړلی چې دا صورت انفال چې په دې ځای کې ښودل شوی دی نو دا په توقیف د رسول علیه السلام نه دی رسول علیه السلام نه دی ویلي چې دا صورت په دې ځای کې کېدی بلکې دا په اجتهاد د عثمان رضی الله تعالی عنه سره دی د عثمان رضی الله تعالی عنه په اجتهاد سره دلته راوړل شوی او بیا علامه سیوطی ذکر کوي چې
د سورت اعراف سا د سورت یونس چې په دې سورت بسې وروسته دی د سورت هود مناسبت ډېر زیات دی ځکه چې په دغه دواړو سورتونو کې د انبیا واقعات ذکر شوي دي لکه څنګه چې په سورت اعراف کې او دغه ټول سورتونه سورت اعراف یونس او هود دا مکی دي بل هغه وایي چې په سورت د فضیلت راغلی په سبع طوالو کې او په سبع طوالو کې علماو د دې نه سورت یونس شمېرلی نو په کار دا وه چې په دې سورت اعراف پسې سورت یونس راوړی دی موږ د هغې نه جواب کوو چې په دې ځایونه کې دا علامه سیوطي دوکه شوی دی ځکه چې د سورت انفال مناسبت د سورت اعراف سره موږ بیان کړه دواړو کې مناسبت دی دویم دا نه ده چې یو سورت مکي دی او مکي به په مکي پسې راوړی سورت یونس هود مکي دی او په ده پسې راوړی دا د قرآن طرز نه دی په مکي سورتونو پسې مدني راځي په مدني پسې مکي راځي او کم چې فضیلت په سبع طوالو کې راغلی نو دا هغه نه علما دا سورت انفال شمېرلی په سبع طوالو کې دا سورت انفال دی نو لہذا دغه فضیلت د سبع طوالو منافي نه دی چې دا سورت انفال دی په سورت اعراف پسې متصل دی دعوه د دې سورت چې تقسیم د غنیمت به په موافقت د مرضی د الله او د رسول سره کیږي او په دې صورت کې الله تعالی امر په قتال فی سبیل الله کړلی دا د دې صورت خلاصه ده دا د صورت دعوه ده خلاصه د دې صورت په دې صورت کې تقسیم د انفالو د یسألونک عن الانفال صفات د مؤمنانو ذکر شوي دي انما المؤمنون په دې صورت کې غزوه بدر ذکر شوی دی اذ یعدکم الله احد الطائفتان په دې صورت کې نصرت د مؤمنانو ذکر شوی دی په غزوه بدر کې په دې صورت کې ذلت د کافرانو دی قباحت او شناعت د منافقانو په دې صورت کې ذکر شوی دی بیان د مظالم د مشرکانو په حق د نبی علیه السلام کې هغه په دې صورت کې ذکر شوی دی بیان د اخذ د فدیې د قیدیانو د بدر نه د هغې بیان دی او بیان د وعد او د وعید په دې صورت کې شوی دی دا د دې صورت خلاصه ده یسألونک سوال کوي اغوستانا عن الانفال د انفال متعلق د مال غنیمت متعلق قلت ورته ویا الانفال لله مال غنیمت انفال لله الله لرده والرسول ورسول لرده فاتقوا الله ویرغی د الله نه واصلحوا تاسو اصلاح کوئ ذات بینکم بما بین خپل کی وأطيعوا الله خبر من إذا الله ورسوله ورسول الله إن كنتم مؤمنين كشرط تاسو مؤمنين مؤمنان انفال ستوي هغه څوک چې د هغې نه په جنگ کې څه اثر محمود ظاهر شي هغه څوک چې د هغې نه په جهاد کې اثر محمود جاری شي او هغه دپاره امام څه انعام ورکوي هغه ته انفال وایي دا مطلب غنیمت هغه ته وایي چې د کافر نه په جنگ کې په جهاد کې کم مال واخلي هغه غنیمت دی که د کافر نه د کم مال واخیسته بغیر قتاله نو هغې ته پی وایي
هغې ته پیو که رسول علیه السلام به د مال غنیمت نه چې شیخ د سره خپل ځان ته واخیستو هغه ته اینځه به یې واخیسته هغې ته مثلا هغې ته سوپي هبه دې ته وایي چې یو سړی خپل ذاتي شی راواخلي د هغې د جهاد د جنګ څه تعلق نه وي بل چاله هسې ورکي دا هبه ده دا آیات یسألونک عن الانفال دا آیات څنګه نازل شو نبی علیه السلام په ورځ د بدر ویلي من قتل قتیلا چا چې قتل که یو کافر فله سلبوه نو د ده هغه لپاره سامان د هغه دی چا چې قاتل یو کافر قتل که سامان یې د هغه دی دا اعلان رسول علیه السلام د دې لپاره کړی چې دا مسلمانان دا په دې کافرانو باندې زړور شي او قتل یې نو راغی ابواليسر په دو قیدیانو سره دو قیدیان یې راوست نو سعد ابن عباده پاڅېدلی و او ویلو چې انکه بېشکه ته چې ای رسول الله ته ورکوې دې کسانو ته نو پاتې به نسي ستا سره چې شی نو صحابه کرامو په دې کې اختلاف و الله دا آیات نازل چې دغه انفال الله او الله د رسول لره دی که چاله ورکوي او چاله نه ورکوي سعید بن ابي وقاص سعد بن ابي وقاص داوی رضی الله داوی چې زما ورور عمر په ورځ د بدر باندې قتل شو نو ما قتل کو په هغې باندې د هغې په عوض سعد بن عاص کافر مې پې قتل کړ او د هغه توره ما واخیسته نو هغې تورې زما ډېره خوښه وه نو زر عالم رسول علیه السلام ته ورته مې وویلو چې بېشکه الله تعالی شفا ورکړله سینې زما لره د مشرکانو نه دا توره ماته هبه کړه نو دا صحابي وایي چې رسول علیه السلام ماته وویل چې دا نه زما ده او نه ستا ده وارته وه دې لره په کوم ځای کې نه چې راغېستې ده هغه ځای کې نیکه وارته وه لہذا دا و چې ما وارتېله لږ ټیم چې وروسته تیر شو نو دا آیات نازل شو نو نبی علیه السلام ما ته وویله چې اذهب لاړ شه دغه توره اوس واخله ځکه چې انفال باندې غنیمت الله او رسول لره دی چې زما لپاره دی دغه واخله آیات په دې کې په دې آیات اشکال دی دلته انفال مال غنیمت مراد دی دا الله او الله رسول لره دی وروسته یو آیات راغلی واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه الله لره د هغه نه خمس دی رسول لره دی ذی القربا ته یتیمان هلته به تو خمس ورکې او دلته کې موږ دا و چې انفال لله وللرسول دی ټول مال غنیمت الله او رسول لره دی دا دوه آیاتونو کې تضاد رانغی بعض علما ذکر کوي چې دا آیات منسوخ دی چې انفال لله وللرسول دی او علما جمهور ذکر کوي چې نسخ پکې نشته نسخ ځکه نشته چې انفال لله وللرسول د دې بیان وروسته شوی دی چې تاسو کوم مال غنیمت حاصل کوئ نو الله لره خمس دی رسول لره خمس دی ذی القربا یتیمان مساکین دیو لره خمس دی نو الانفال لله انفال الله و رسول لره دی یعنی الله د الله د رسول او دغه نورو کسانو دیو پکې خمس دی پنځمه حصه پکې دی دا مطلب دی هغه واعلموا انما غنمتم هغه د دې لپاره بیان واقع شوی انما المؤمنون بشک مؤمنان الذين خلق اذا ذكر الله کله چې ذکر کړی شي الله تعالی وجلت نور پیږي قلوبهم رونداو
واذا تليت عليهم کله چې تلاوت کړي باغو باندې آیاتونه د الله تعالی زادتهم دا آیاتونه زیاته یا ولر ایمان وعلى ربکم پر خپل باندې یتوکلون اعتماد کوي هغه توکل څه ته وایي کار حواله کول د کارونو ټول مالی خپل ته دې ته الذين مؤمنان ها کسان دي یقیمون الصلاة چې ادا کوي او منځ ویؤتون زکات ورکوي ومما ودهغنا رزقناهم چې موږ رزق ورکړل هغو ته ينفقون خرج کوي او اولئک دغه خلق هم دي المؤمنون مؤمنان دي حق په حق سره لهم دغه مؤمنان دپاره درجات درجې دي عند ربهم بنزد رب دغه ومغفرة او بخنه ده ورزق کریم او رزق دی عمده لهم د مؤمنان دپاره څه دي درجات درجې پنځه درجات لوی درجات دی ولا پنځه درجات دي كما أخرجك ربك من بيتك بالحق دي آيات كما لك سرنگي أخرجك رئيستلو تعالى ربك ربستا من بيتك لكورستانا بالحق فحقسا وإن فريقا بشك جماعة دمو مننا لكارهون خاما خابد گنون كيو كما راغي کاپ ته تشبیه دی مشبه و مشبه به تقاضا کوي په دې کې د علماو ډېر قول دی ډېر قولونه 12 قول دي فاتقوا الله ویرېږئ تاسو د الله نه د الله نه ویرېږئ لکه څنګه چې الله تعالی را ایستلی دی د کور خپل نه چې څنګه د کور نه را ایستلی نو دارنګ د الله نه ویریږه دا مطلب دی دویم قول توکل دی و اصله تاسو اصلاح کوئ اصلاح کوه لکه څنګه چې الله را ایستلی دی رب ستا تا را ایستلی د کور نو څنګه چې الله د کور نه را ایستلی نو دغه شان اصلاح کوه دوه قوله شو وأطيعوا الله اطاعت کوي دا الله كما أخرجك ربك درې قول شو وعلى ربهم يتوكلون توکل لکي هغو كما أخرجك ربك دا بعض علماء ذکر کوي بعض علماء ذکر کوي چې دا کما په معنا د اذا دی اذا په هغه وخت کې اخرجک ربک چې را ایستلی او تعالی رب ستا د کور نه نو کا په معنا د اذا شو او چې کا په معنا د اذا شي بیا خو تشبیه نشته مشبه او مشبه به نشته بعض په علماء ذکر کوي الانفال انفال ثابت دی کما اخرجک ربک لکه څنګه را ایستلی او تعالی رب ستا د کورستانه بعض علماء ذکر کوي چې کاپ متعلق دی په محذوب پورې امضي علی الذی ذات په هغه باندې په مخ خپل ځا کما اخرجک ربک لکه څنګه را ایستلی او تعالی رب ستا امضي ذا علی وجهک کما اخرجک بعض علماء ذکر کوي وعدد الله تعالی حق کما اخرجک ربک کما متعلق ده وعده حق ابو حیان ذکر کوي چې زه پروتم په مابین د نوم او د یقظت کې په دې آیات کې مې سوچ کاو لہذا ما ته دا ویلی شو په دې خوب نصرک چې امداد کړی و الله تعالی ستا ای نبی
کما اخرجک ربک څرنګې چې راایستلی او تا لره رب ستا د کور نه اخرج ویل چې ته نبي په خپله نه یې راوتې د جنګ دپاره الله راایستلی رب خپل راایستلی من بیت یې کې وې مراد حضرت عایشه رضی الله عنها کور دی چې د هغې نه راوتې او بېشکه یو فرقې د مؤمنانو نه لکارهون خامخا بد ګڼونکي وو رسول علیه الصلاة والسلام ته جبرائیل علیه السلام راغی او هغه ورته ویل چې د کافرو قافله را روانه ده د قریشو د شام او رسول علیه السلام ته جوسم چې دې قافلې ته ورؤزه دا د اهل مکې والا د شام نه تجارتي قافله وه د هر مکې سړي په دې کې څه نه څه حصه وه ابو سفیان ته د قافلې کې ورسو ابو سفیان ته چې کله پته ولګېده هغه لار بدل کړه او د ساحل سمندر په غاړه په لار باندې لاړ ابو سفیان مکې مکرمې ته اطلاع لېږلې وه چې موږ ته خطره ده په مکه مکرمه کې ځای په ځای باندې اعلانونه شوي ځای په ځای باندې اعلانونه شوي وو اهل مکې والا راجمع شوي وو ابو سفیان چې کله د خپله قافله تجارتي سامان ویسته د خطرې نه ووت نو جواب یې ولېږه چېرې تاسو مه راځئ او ما قافله دا د خطرې نه ووتله ابو جهل هغه په مکه مکرم ویلو چې نه موږ به خامخا بدر ته ځو هلته به موږ شراب وڅکو څاروي به موږ ذبح کړو زمونږ رعب دا به واضح شي عرب به زمونږ اطاعت وکړي لہذا هغه را روان شو او ما درته ویلې چې څه زر کسان نه نیم سوه کسان د 200 ورسه دلته رسول علیه السلام په لار کې دی بدر ته روان دی صحابه ورسره مشوره کوي بعضې صحابه وویل چې یا رسول الله پتا باندې صبر دی پته خو راوتی وې دپاره د قافلې بالعیر عیر د قافلې دپاره راوتی دشمن پرېږده او بیرته واپس کیږو رسول علیه السلام په دې خبره باندې غوسه شو چې ابو جهل را روان دی بدر ته را روان دی او منګه څنګه واپس شو ابو بکر عمر رضی الله تعالی عنہ پاسېده نو ډېر ښکلی کلام یې ووایه دواړو په اتباع امر د رسول علیه السلام بیا مقداد بن عمر فاسد اول چې یا رسول الله امضي علی ما امرک الله به چې ځه په هغه کار چې کوم باندې درته الله امر کړی فنحن معک موږ به ستاسو درسه یو کوم طرف ته چې ته ځې او موږ داسې نه وایو لکه بني اسرائیلو ویلو چې موسی ته چې اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون
رسول علیه السلام د مقداد بن عمر په خبره باندې وخندل، خوشحاله شو. بیا نبی علیه السلام خلکو ته وویل چې ما ته مشوره راکوي، ځکه چې د نبی علیه السلام مقصد انصارو، چې د انصارو څه مقصد دی. او دا مطلب یې ځکه و چې د انصارو څه چې کله رسول علیه السلام بیعت کړی، انصارو چې د رسول علیه السلام څخه بیعت کړی نو په دې کړی چې موږ به په مدینه منوره کې ستا حفاظت کوو. او دا خو وتلو بدر ته. سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ پاسېدو، ویل چې ایانا توریدو یا رسول الله، ته موږ لره اراده کې. نو نبي علیه السلام ورته ویل چې قال سعد ابن معاذ ویل چې یا رسول الله موږ به تا باندې ایمان راوړلی، وصدقناک موږ ستا تصدیق کړلی، او موږ ګواهي کړله هغه څه چې ته په دې باندې راغلی هغه ته حق یې. موږ تاله په دې باندې وعدې درکړلي، مواثیق او موږ وعدې کړلي په سمه چې ستا خبره به اورو، طاعت به کوو. پمزې ته ځه یا رسول الله، لما اردت کم کار چې ته اراده کوې هغه له ځه موږ ستاسې ملګري. رسول علیه السلام ویل چې زوی په برکت د الله لہذا دیو را روان شو او میدان بدر ته راغی، راله او جنگ بدر واقع شو. اوس په خپل زګینې کې واقع جنگ واقع را روانه ده. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ یاد کوي هغه وخت چې وعده کړی وه ستاسو الله تعالی احد طائفتین یو د دوه طایفو نه ان بېشکه دغه لکم ستاسو لپاره ده، چې په یو طایفو کې دوه کې یوه ستاسو لپاره ده. دوه طایفې کومې وي؟ یو د ابو سفیان د لښکرو، یو د ابو سفیان قافله وه، بل د ابو جهل د لښکرو. وتودون او خواو تاسو ان غیر ذات الشوکة چې په غیر د خاوند د اسلحې نه تکون لکم وي ستاسو لپاره. ويريد الله اراده الله تعالی ان يحق الحق چې ثابت کړي حق بکلماته بکلمو خپل سره، ويقطع پرې کې الله تعالی دابر الکافرین بغیر د کافرانو. الله دا غیر شوکه شاک الصلاح اسلحې ته وایي چې تاسو خو دا خوښوله چې بغیر د خاوند د اسلحې نه چې هغه د ابو سفیان قافله وه دا ستاسو لوټ کوي او دا واخلئ، مالونه واخلئ. شوکه غنې ته هم وایي چې تاسو هغه قافله واخلئ چې په دې کې څه تکلیف مصیبت نشته، تاسو نه رسي. خو الله تعالی دا اراده کوله چې ثابت کړي حق په کلماتو خپلو او کافر بیخ پرې کړي، او د کافر بیخ چې پرې کېده چې د ابو جهل سره جنګ وشي. لیحق الحق د دې لپاره چې ثابت کړي الله حق، ویبطل الباطل او باطل کړي الله تعالی باطل، ولو کره المجرمون اگر که بدې ګڼي المجرمون ګناهګاران. اوس واقعه بدر ده. بدر ته چې کله رسول علیه السلام ته نو مشرکان خو مخکې تلي په بدر کې چې کومه اوبه وې په هغوی قبضه کړې وه، کوم ښځه چې و په هغو باندې قبضه کړې وه، شګین ځای پاتې و چې په شګو کې سړی جنګ کوي، خپګدي هغه پکې ننوځي، هغه طرف پاتې و. صحابه کرام په هغه طرف باندې پړاو واټه او بدر ته چې اوس دې ورله. اس په هغه وخت کې یاد کاوه تستغیثون ربکم چې تاسو فریاد کاو، تاسو ربکم رغفل تاسو امداد طلب کاو د رغفل نه، فاستجاب لکم نو خبره قبوله کړې وه ستاسو لپاره، جواب درکړی قبول کړې وه الله ستاسو خبره. او دا ویلو چې انی بېشکه زه ممدکم زبا نازلون ممدکم امداد کوونکی هم ستاسو هم په زرو د فرشتو نه مردفین چې پرله پسې نازلېدونکي دي. رسول علیه السلام چې کله بدر ته لاړ نو هلته صحابه د رسول علیه السلام دپاره یوه چبوتره ولګوله.
او په دغه چبوتره کې اوس رسول علیه السلام دعا کوي لاسونه غواړه کړي د الله نه سوال کوي او په دعا کې دا وایي اللهم انجز لی ما وعدتنی ای الله زما څه پوره کړي انجز لی ما وعد چې زما سره کومه وعده کړله ای الله دا پوره کړه اللهم ان تهلك هذه العصابه من اهل الاسلام لا تعبد في الارض الا چې ته د اسلام دا جماعت هلاک کړي نو ستا به عبادت په ځمکه کې ونه شي همیشه لپاره رسول علیه السلام دا لاسونه هلته خوره کړي او دا دعا یې کوله مستقبل قبلې ولاړ حتی چې د رسول علیه السلام نه شاته څادر ولوېد ابوبکر رضی الله تعالی عنه راغی د رسول علیه السلام څادر یې راواغېست د هغه په اوږو باندې ور واړتاو او بیا یې د شانه ورڅخه غاړه داسې میلاو کړه او ورته ویل چې یا نبي الله کافر یې ستا دپاره سوال ستا مطالبه ستا د الله نه دا کافي ده الله دا آیات نازل کړي استستغیثون ربکم وما جعله الله نرګرځولی الله تعالی دغه امداد دا فرشتې نازلول الا بشرا مگر زیره دی ولی تطمئن د دې لپاره چې مطمئن شي په دې باندې قلوبکم زړونه ستاسو او نه امداد الا من عند الله مگر د طرفه د الله نه دی بېشک الله تعالی عزیز غالب دی حکیم حکمت والا دی او 3000 فرشتې نازلول او 5000 او زر د هغې وجه موږ مخکې ذکر کړله اس په هغه وخت کې یغشیکم النعاس یاد کې هغه وخت چې پټولی پټاو تاسو له النعاس خوب امنتن په امن سا امنتن امنو خوب پټولی منه د طرفه د الله نه امنو وینزل علیکم او نازل کړی الله تعالی په تاسو باندې من السماء د اسمان نه ماء اوبه الله اوبه نازل ځکه چې ستاسو خو اوبه په بدر کې نه وي کویې هغه خو مشرکین نیولی و لیطهرکم د دې لپاره چې الله تعالی ښه پاک کړي تاسو په دې باندې څوک جنوي هغه پرې ولامبي اودسونه پرې وکړي د دې لپاره اوبه نازل شوي اوبه جمع کوي ویوسف او بوځي عنکم ستاسو نه رجس الشیطان ګندګي وسوسه د شیطان هغه د نه بوځي دې ته وسوسه وه چې زموږ ځای خو شګه ده د دې کې خو جنګ نه کېږي شګه خو پخه کېږي هغه چې باران وشو شګه مضبوطه شوه او مشرکان چې به کوم طرف باندې وو نو هغه خو خټه وه هغه خو خاوره وه چې هلته به هغه خټه وخیده وه پکې ولیربطا او د دې دپاره یربطا چې وتړي الله تعالی علی قلوبکم په زړونو ستاسو باندې ستاسو په زړونو باندې صبر وتړي ربط تړه توشت او یو څوک چې په یو شي باندې صبر کوي نو وایي چې ولیربط علی قلوبکم ویثبت به الاقدام او ثابت کړي الله تعالی په دې باندې قدمونه چې ثابت قدم شي اس په هغه وخت کې یوحي یاد هغه وخت چې وحی کړی وه رب صاحب الملائکه د فرشتو ته انی بېشکه زه معکم سره ستاسو یم الله فرشتو ته امر کړی چې زه ستاسو فثبتوا الذین ثابت قدم کوي تاسو هغه کسان آمنو چې ایمان راوړلی سألقي زه د دې به وارتو ما پړون دا کسانو کې کبرو چې کفر کړلی الرعب یره فضربو ای فرشتو تاسو وایي فوق الاعناق پاسا د گردنونو نه وضربو تاسو وایي منهم د دې کافرانو نه کل بنان هر جوړ فرشتو ته خو د جنگ طریقه نه وه معلومه الله فرشتو ته د جنگ طریقه وروښودله او هغه طریقه دا ده چې تاسو وایي فوق الاعناق د مرو نه پورته کافر وایي نو پورته د مرۍ نه پورته هغه څه شی دی ککری دی د کافرانو ککری ووایي هر جوړ ته ووایي جدا کوي ته الله فرشتو ته د جنگ طریقه وکړه غزوه بدر واحد داسې غزوه ده چې په دې کې فرشتې په جنگ کې نازل شوي دي په دې کې فرشتې نازل شوي دي خو جنگ یې کړلی په نورو غزواتو کې بیا فرشتو جنگ نه دی کړی او نه فرشتو جنگ ته داسې ضرورت راته ځکه چې صحابه او مسلمانان خو بیا ډېر زیات او دا خو د هغه قریش
چې د صنادیدو د قریشو د قریش مشران دا اوس دا جنگ ذالک دا په دې وجه بانهم بېشکه هغو شاقوا الله مخالفت کړلی هغو الله د الله ورسوله د رسول الله او هغه چا څوک یشاقق الله چې مخالفت وکړي هغه د الله او د رسول الله مخالفت وکړي فإن الله بېشکه الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی ومن یشاقق الله یشاقق بغیر ادغام راول ادغام یې پکې ونه کړو یشاقق الله یې ونه وایو ځکه چې د دې من نه مراد عوام د کافر دي او د عوام د کافر هغه په مخالفت کې دومره سخت نه و نو لهذا ځکه ادغام ونه کړو او په صورت حشر کې په بیان د حال د یهودو کې په ادغام سره راغلی هلته یشاقق الله دی یشاقق په ادغام سره قافله شوی ځکه چې هلته دا عداوت او دشمنی د چا وه د یهودو وه هغه اشده وه سخته وه ځکه چې د یهودو خو د مسلمانانو سره عداوت او دشمني ډېره سخته ده نو ځکه هلته په ادغام سره راغلی و او ما ورته ویل دا لپه چې په ادغام سره راشي نو شدت پیدا کوي ذالکم دا تاسو فذوقوه چې وڅکئ تاسو اے کافران دی عذاب لرا وان للکافرین بېشکه لپاره د کافرانو عذاب النار عذاب د اور دی یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والاو اذا لقیتم الذین کله چې تاسو ملاقات کوئ د هغه کسانو سره کفروا چې کفر یې کړی دی تاسو ورته ملاقات کوئ زحمن په ورخویدلو چې کافر طرف ته ورخویږي د جنګ دپاره فلا تولوهم الادبار نو تاسو مرا ګرځوئ کافرانو ته الادبار شاګانې کافرانو ته شاګانې مرا ګرځوئ ومن هغه چا یولهم یومئذ چې را وګرځول هغو ته یومئذ په دغه ورځ باندې دبوره شا خپله الا مگر د دې دپاره چې راوګرځول متحرفا دپاره د هنر لقتال دپاره مگر دپاره د هنر د جنګ د هنر دپاره ته شا راګرځې چې په د یو طرف نه به لېږې د بل طرف نه پې حمله کړي نو هغه جایز ده او متحیزا یا عزم کېدونکی الی فئة جماعت خپل ته یوازې پاتې شوی ګیرېږي نو په شاته په طریقه باندې راشي چې خپل جماعت ته ضم شي د دې دو صورتونو علاوه د کافر ته شا راګرځي یو سړی تښتي نو الله څه وایي فقط باء په تحقیق سره مستحق دی هغه بغضب من الله د غضب د الله نه د غضب د طرفه د الله نه ټکانه راغه جهنم دی و بئس المصیر ناکاره ټکانه را جهنم ناکاره ځای د ګرځېدلو دی جهنم دې آیات ته وګورئ د دې آیات نه معلومه شو چې د کافر ته شا راګرځول او د هغه نه تېښته ګناه کبیره ده بغضب من الله ومأواه جهنم ورته ویلي او نبی علیه السلام فرمایلی اجتنبوا ځان وساتئ السبع الموبقات د اوو ګناهونو نه چې هلاکوونکي یو د هغې نه دا چې په جنګ کې وتښتي د کافر نه وتښتي البته په دې آیات کې لږ تخصیص راغلی الله ذکر کوي الان خفف الله عنکم الله ستاسو نه تخفیف راوستی دی نو چې څوک په هغه تخفیف د درې نه وتښتېدو نو دا نه دی تښتېدلی خو که څوک د دوو نه وتښتېد نو دا وتښتېد چې د کافر تعداد هغه دوه دي ته یو یو ته وتښتېدي نو لهذا دا تښتېدل ته مراد دي که کافر د باندې ډېر شو ته یو وې هغه د باندې درې شو څلور شو او بیا ته خپل ځان یې بچ کې نو دا جایز دی
علما دا ذکر بعض علما ذکر کوي چې دا آیات دا حکم چیرې کافر ته به شا نه راګرځي دا مخصوص دی په اهل بدر پورې چې اهل بدر والا به کافر ته شا نه راګرځي یا هغه لښکر جیش چې پاکې نبي علیه السلام وي نو هغه به کافر هغه وخت کې به مسلمانان نه تښتي دا د دې مطلب دی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی رسول الله السلام به یو دسته کې لېږلی عبدالله بن عمر صحابه نو دیو د هغه دستې نه راوتښتېد راغله نو د سهار مانځه کې اوس کلي کې په مدینه منوره کې پټ پټ ګرځي سهار مانځه کې جومات ته راغله ناست چې رسول علیه السلام راووت د کور نه نو دا وایي چې موږ ورته پاڅېدو موږ چې نحن الفرارون موږ راتښتېدلي وو نبی علیه السلام ویل چې لا تاسو راتښتېدلي نه بل انتم عکارون بلکې تاسو بیرته په دشمن باندې ورتلونکي او تاسو ما له راغلي یئ وانا فئتکم او زه ستاسو یم زه ستاسو یعنې جماعت یم ستا زه د پناهي زه یم لہذا ما له راغلي یئ زما نه بیرته اسلحه او دغه اخلئ بیرته جهاد ته ځئ تاسو راتښتېدلي نه یئ ځکه چې فئت ته الی فئتن چې کله ضم شوې نو دا تېښته نه ده عبدالله ابن عمر رضی الله عنه وایي چې موږ د رسول علیه السلام لاس ښکل کړه او خوشحاله شو فلم تقتلوهم تاسو نو قتل کړي دي کافرانو لرا ولكن الله تعالی قتلهم قتل کړي هغه لرا وما رميت او تا نه وشتلي اس هغه وخت کې رميت چې تا وشتلي ولكن الله رمى لكن الله تعالی وشتلي وليبلي المؤمنين د دې لپاره چې مبتلا کې الله تعالی مؤمنان منه د طرف د الله نه بلا د طرف خپل نه بلا ان حسنا ابتلاء خسرا بشک اللہ تعالی سمیع اوریدن کے دے علیم علم دے وما رمیت رسول علیہ السلام پا بدر کی شگی راو آگستے کافران تے ورواقتے دا شگی چاوستشتلی وی رسول علیہ السلام خو په دا شګه چې د کافرانو په سترګو کې ورننوتلی وي دا کار چا کړلی الله کړلی نو ځکه وایي وما رمیته تا نه وشتلي اگر که وشتل تا کړي وو ایس په هغه وخت کې رمیته چې تا وشتلي دا وشتل وتلي خو په دې وشتلو کې چې دا اثر پیدا کړی چې سترګو کې ننوځي دا چا کړلی الله ولکن الله رما ذکر ویل بعض علما ذکر کوي چې دا واقعه په غزوه حنین کې راغلی بعض علما ذکر کوي چې په ورځ د احد باندې رسول علیه الصلاة والسلام ابی بن خلف وشتلو په حربه باندې په مرۍ دا کې په حربه باندې وشتلو او د هغې نه هغه مړ شو نو الله وایي چې وما رمیت اذ رمیت د دې آیات نه څه معلومه شوه چې خالق د افعالو څوک دی الله د خالق د افعالو د عبادو الله دی نه دی وشتلی تا په هغه وخت چې تا وشتلی نو وشتل خو ده کړلي رسول علیه السلام کړلي بیا هم ته الله وشتل نه پې کړلي ځکه چې د وشتلو خالق الله دی ځکه دی نه پې کړلي وذلکم دغه کوم ستاسو ته ذلکم دغه عذاب وان الله بشک الله تعالی موینو ضعیب کون کے رہ قید الکافرین تدبیر دا کافران اللہ دا کافر تدبیر ضعیب کئی ان تستفتحو کچارتا تاسو پیسلا غواړی فقد جاءکم الفتح نور علا تاسو تا اے کافرانو پیسلا وَإِن تَنْتَهُوا كَتَاسُ مَنِي كَيْغَيْنُ فَهُوَ دَا خَيْرٌ لَكُمْ وَرَدِي سَاسُ لَبَارَا وَإِن تَعُودُوا كَتَاسُ رَا گَرْزَي نَعُودْ مَنْغَمْ رَا گَرْزُو تاسو ویرته جنگ ته راځي الله یې منګم لګو ولن تغنیا او هرگز نه د بکې تاسو نه فئتکم جماعت تاسو شیئا چې شی ولو که صورت اگر کدا جماعت که زیات وي وان الله بشک الله تعالی مع المؤمنین سره د مؤمنان سره دی انتس تاسو فتح طلب کوي
تاسو امداد طلب کوئ نصرت طلب کوئ نو تاسو ته امداد راغی ابو جهل ویل کله چې دواړه جماعتونه میلاو شو یو بل ولده نو اوجه چې اللهم ای الله ربنا ای رب زمونږ دیننا القدیم زمان دین مخکینی دی دین محمد صلی الله علیه وسلم الحدیث د محمد علیه السلام دین نوی جوړ شوی په ایو دینین کان احب الیک چې کم یو د دې دو دینونه تا ته غوره او تی خوښې پنصر اهله اليوم الا د هغه د اهل ته امداد وکړي نن ورځې ابو جهل ته دا خبره بعض روایات وګرایي چې کافران دویل اللهم الا تعالی اقطعنا للرحم کم چې صله رحمي ډېره قطع کوي واظلمنا لصاحبي چې په خپل ملګري باندې ډېر ظالم دی پنصره علیه الا ته امداد وکړي په هغه باندې ته امداد وکړي الله دا آیات نازل کړ یا ایها الذین آمنوا ایمان والا واطیعوا الله خبر من اذا الله ورسوله او رسول الله ولا تولوا عنه تاسو مگر دې اطاعت د الله او رسول الله وانتم تسمعون او حال تاسو اوري ولا تكونوا تاسو مگر کالذین بشان د هغه کافرانو قالو چې ویلو هغه سمعنا من اوریدلی وهم واغو لا يسمعون اوریدو هغه منافقین کافر به خبر واوریدا خو هم هغه لا يسمعون هغه خبره نه واوریدلی او بیرته کوي ان شر الدواب بشک بدترین د خلایقنا عند الله بنزد الله السم هغه خلق دی السم چې کان دي البکم ګونګیان دي الذين هغه خلق دی لا یعقلون چې عقل نه لري هغه بدترین خلق دی ولو علم الله فيهم خيرا كجرت معلومه کړي وي الله تعالی په دې کې خیرن لا اسمعهم نو خامخا الله وراورول وي هغه ته ولو اسمعهم کجرت الله تعالی وراورول وي هغه ته لتولوا نو ګرځیدل با هغه خامخا ګرځیدل هغه او هغه معرضون مخاړون کړي یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو استجیبوا لله خبر من تاسو د الله وللرسول او د رسول اذا په وخت دعاکم جرا طلب کې الله او رسول تاسو لرا لما هغه دین ته هغه کار ته یحییکم چې هغه ژوند کوي تاسو لرا الله او رسول هغه کار ته طلب کوي چې هغه کې ژوند تاسو ژوند په سکه په jihad کې دی ژوند په قرآن کې دی ژوند په اتباع د رسول او د الله کې دی هغه ته را طلب کوي نو تاسو هغې ته راځئ دا مطلب دی واعلموا فوشئ ان الله بېشک الله تعالی یحول حایل واقع کېږي په مابین د سړي او د زړه لاغه کې او بېشکه وانه بېشکه شان دا دی خاص الله تعالی ته تحشرون تاسو راجمع کولی شي چې الله او رسول را طلب کولی الله رسول ته به ورځي اگر که په مانځه باندې ولاړ وي مونږ به پرېږدي سلام به ګرځي او د الله او رسول را طلب کولی هغه له به ورځي واتقوا ویرګئ تاسو فتنة د فتنې نه لا تصیبن الذین داسې فتنه را چې نه رسېږي هغه کسانو ته ظلمو منکم چې ظلم کړی و هغو ستاسو نه خاص د فتنې نه ویل وعلمو پوشه چې بېشک الله تعالی شدید العقاب سخت عذاب ورکوونکی دی واذکروا یادوئ تاسو اذ هغه وخت کې انتم قلیلون چې تاسو قلیل وئ صحابه خو په ابتدا کې قلیل مستضعفون فی الارض ضعفاګانو فی الارض په ځمکه کې ضعیف تخافون اریدلی تاسو ان یتخطفکم الناس چې اوچت به کړي تاسو لره خلک اریدی چې خلک به اوچت کړي فآواکم نو الله تعالی زه درکړه تاسو سره وایدکم او الله تایید کړی تاسو په امداد سره ورزقکم او رزق درکړی تاسو ته الله تعالی د طیباتو نه لعلکم شاید تاسو تشکرون شکر وباسئ او زه مدینه یې درکړه
ستایي دې ستاسو کو په امداد پر الله ستاسو امداد وکړي د پاکو نه تاسو له رزق درکړلی یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو لا تخونوا الله تاسو خیانت مکوئ د الله او د رسول سره ولا وتخونوا تاسو خیانت مکوئ اماناتکم د امانتونو خپل سره وانتم تعلمون او حال دا دی چې تاسو تعلمون تاسو پیږئ نبی علیه السلام بني قریظه محاصره کړې وه لہذا رسول علیه السلام بنو قریظه محاصره کړي یهودو بنو قریظه ویل چې یا رسول الله ته ابو لبابه موږ ته راولېږه ابو لبابه ورغی صحابي ابو لبابه چې ورغی نو د رسول علیه السلام راز یې پاش کړ د رسول علیه السلام هغو دې تپوس وکړو بنو قریظه چې د رسول علیه السلام فیصله په موږ کې سره هغه ورته اشاره وکړه داسې قتل چې د رسول علیه السلام فیصله په تاسو کې قتل ابو لبابه وایي چېره زه ویرېدم او ما دا وویل چېره د رسول علیه السلام فیصله مې هغه راز مې واضح کړ ښکاره کړ دا و چې زه رالم مدینې منورې ته نو چې مدینې منورې ته دا و زه کله رالم نو په مدینه منوره کې مسجد نبوي ته رالم او په ستنې پورې مې ځان وتاړه هغه ستون باندې پاسه اوس هم لیکل دی هغه ستنه خو نه خو هغه ځي باندې پاسه لیکل دی ستون ابو لبابه رضی الله اوه ورځې دغه شان دا تړلی شوی و په اومه ورځ بلکل لوېده لہذا الله د توبه دا آیاتونه نازل کړو توبه الله تعالی نازله کړه توبه الله قبول کړه او رسول الله علیه السلام راغی په خپل لاس سره پرانیست نو دا چې تاسو خیانت د الله او د رسول الله او د رسول خبره مخ پاش کوي واعلموا فوشي انما بشکا مالون استاسو او لا استاسو بندلا او بشکا الله تعالی په الله تعالی اجر دی عظیم لوی یا ایها الذین آمنوا ایمان والاو ان تتقوا الله کچرت تاسو یریږئ د الله نه یجعل لكم فرقانا وبګرځي الله تعالی ستاسو لپاره فرقانا یو جداواله د حق او د باطل په مابین کې یو جداواله شي هدایت او نور بدل وګرځي چې حق او باطل به جدا کوي ويكفر عنكم او پټه الله تعالی ستاسو نه ګناهونه ستاسو او بخښنه کوي الله تعالی تاسو ته والله الله تعالی ذو الفضل العظیم خاوند فضل العظیم لوی واذ يمكر بك الذين كفروا یاد کا هغه وخت چې تدبیر کاو پتا باندې اے نبی ها کسانو کفرو چې کفر کړه ولي یثبتو کا چې هغه جیل کې تعالی را یا قتل کې هغه تعالی را او یخرجو کا یا دیو باسی تعالی را تدبیر کاو دیو او الله تعالی هم تدبیر وکړو والله تعالی خیر الماکرین غوړه د تدبیر کوونکو نه دی د مشرکانو د راغونډېدلو ځای دارالندوه یې ورته ویل په دارالندوه کې مشرکان راغونډ شو د رسول علیه السلام خلاف فیصله کوي ابو بختیر پکې ورته وایي چې دا جیل ته ورته وایي ابو جهل وایي چې دا قتل کوي ابو الاسود وایي چې ویې باسئ د مکې مکرمې نه ابلیس لعین پکې دی د یو شیخ نج په شکل کې هغه ویل مشوره په دې باندې وکړه چې د هرې قبیلې نه به موږ کسان راغونډ کړو په رسول علیه السلام باندې به حمله وکړي هغه به شهید نو لہذا بنو هاشم خو بیا د ټول عربو سره نشي جنګېدی لہذا دیت به اخلي هغه به ورکړو په دې فیصله وکړه دیودا ته الله هم فیصله وکړه چې رسول علیه السلام یې د خپل ځای نه ویسته هجرت یې وکړو او لاړ غار ته او ابو جهل او د رسول علیه السلام په ځای باندې علي رضی الله پرېوت واذا تتلى عليهم کله چې تلاوت کړي هغو باندې آیاتونه زموږ قالو وایغو قد سمعنا به دا قصه اورېدلو موږ لو نشاء او که زموږ خوښه وی لقلنا نو خامخا موږ به ویلي وی په مثل د دې باندې ان هذا نه دا الا اساطیر الاولین مګر قصې د اولي خلک قرآن مطالعه کړي دا خبره وإذ قالوا باغ وقت چې ویلو کافرانو اللهم
یاد هغه وخت چې ویلو کافرانو ابو جهل یا نضر بن حارث اللهم الا ان كان هذا که دا قرآن حق وي د طرف بستنې په امطر علینا نو ته باران باندې ګاډو د اسمان نه وکړي یا راتله وکړي ته موږ ته بعذاب علیم په عذاب درناک سره وما كان الله ندي الله تعالى ليعذبهم چې عذاب ورکړي الله تعالی هغو ته او تبرې کړي او ندي الله تعالی معذبهم چې الله عذاب ورکړي هغو لره وهم او دوی یستغفرون بخښنې طلب کوي هغو لہذا چې په چا په کور کې د چا په ځای کې د الله او د الله د رسول سنت پکې او دیو بخښنه طلب کوله الله یې نه هلاکوي وما لهم سوجر دیو لرا الله يعذبهم الله چې عذاب نه ورکړي هغو لره الله تعالی وهم دا کافران یصدون من کې عن المسجد الحرام د مسجد حرام نه وما كان اولیاؤه نری دوستان د مسجد حرام ان اولیاؤه نری دوستان د مسجد حرام الا المتقون مگر متقین دی ولکن اکثر د خلقنا لا يعلمون نبیږي مشرکانو پر مسجد حرام نه خلق منی کا مسجد حرام به بنداو دا مساجد بندول دا د کافرانو د یهودو د نصاراو دا د هغو محنت و کوشش و چېرې مساجد او جماعتونه د الله کورونه بند شو وما کان نه صلاتهم منځونه د هغو عند البیت بنزد د بیت الا مگر مکاءن مگر شپیلي والو و تصدیه او پراخې کولو مشرکانو منځونه به شپیلي والو پراخې کول دا ول هغو عبادت فذوقوا العذاب وسقي تاسو عذاب بما كنتم بس ولا باندې تاسو تکفرون کفر کړو تاسو ان الذين بشك خلق كبروا كفر کړو ينفقون اموالهم خرج کوي هغه مالونه خپل ليسدوا د دې لپاره چې منې کوي هغه عن سبيل الله د لارې د الله نه کافران مال د دې لپاره خرج کوي چې خلک د الله د لارې منې کوي دا آیات په دې کې راځي چې بدل کله مشرکان راتلو نو 12 کسان هغه ولا په ورځ کې یو اوښ حلاله هغو ته به مطعمین وایو په کومه ورځ چې شکست ورځ وه په دغه ورځ باندې نوبت د عباس پس ینفقون هذا دا چې هغو به خرج کوي دې مال لره ثم فضل تکونو وي به علیهم ثم تکونو بیا به تاسو په دیو باندې حسرتا بیا به وي دا مال په دیو باندې حسرتا افسوس په دې خپل مال به افسوس کوي ثم یغلبون بیا به دیو مغلوب کړی شي والذین خلق کفروا چې کفر یې کړی الی جهنم جهنم ته یحشرون جواب بغلی شي هغو لیمیز الله د دې لپاره چې جدا کړي الله تعالی خبیث د پاک نه او وګرځي خبیث بعض ردین علی بعض فیرکمه نو الله به ډېر ولګوي د دې خبیث جمیعا د ټول به پیونو به ګرځي الله تعالی دا خبیث په جهنم کې اولئک دغه خلک هم دي الخاسرون زیانکارانو قل اوایا اے نبی للذین خلقو تا کبرو چې کفر کړی هغو ینتهو که چېرته دوی منې شو له کفر نه نو بخښنه به وکړی شي د دوی دپاره هغه چې دوی مخکې ګناهونه کړي وی یعودو که دوی راګرځي بېرته جنګ ته فقط نو تېر شوې ده طریقه د اولین د اولي امتونو د اولي امتونو طریقه تېر شوې چې الله د انبیاو امداد کوي وقاتلوهم تاسو قتال کوئ د کافرانو سره حتی تر دې حده پورې لا تکونو فتنه چې موجوده نه شي فتنه او چې دین کله ټول لله الله لره فإن انتهوا که چېرته کې هغو منو شو نو بېشکه الله تعالی په هغه څه باندې چې عمل کوي هغو بصیر لیدونکی دی وان تولوا که چېرته دا کافران وګرځېده د حق نه نو پوه شئ تاسو ای مؤمنانو چې بېشکه الله تعالی مولاکم دوست تاسو دی نعم المولا ښه مولا دی ښه امداد کوونکی دی ښه مولا دی و نعم النصیر او ښه امداد کوونکی دی صدق الله مولاک بس